الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم الله غواړي دا چې دا څومره انسانان دي نو دوی ایمان راوړي مومري او د ایمان نرستو په دې خپل ایمان باندې مستحکم او کلک پاتې شي او حالات قرازي هم نو د حالاتو مقابله کوي او د دنیا نه چې ځان سره ایمان وي لدی وجه په حدیثو کې او د الله په قرآن کې د استقامت ډیر زیات تاکید راغلی دی او چې کومه آیت کریمه ما ولستو په دې کې هم الله وایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې کوم کس دا وینا وکړله د زړه او د ژبې باندې چې زمونږ رب الله دی او بیا په دې خپله خبره باندې کلک پاتې شو ثم استقاموا په دې خبره کلک پاتې شو که هر قسمه حالات په ده راتلل خو دې خپلې خبرې راړېده دا خبره او دا وینا په دې ژبه باندې ویل چې زمونږ رب الله دی دا ډېره اسانه ده خو د انسان پته هغه یې لګي چې کله د باندې مصیبت راشي یا د باندې خوشحالي راشي نو په هغه حالت کې بیا هم دی وایي چې یا دا الله د طرف نه دي یا زما الله دا وکړل او یا چې دی نو دا مصیبت او آفت دا الله راوست چې کله مصیبت او آفت راشي نو بیا دماغ او سوچ هغه اسبابو ته ځي او چې کله مونږ په سم وایو نو مونږ وایو مونږ د الله بندګان یو د الله هر څه کوي اوس دغه خبره ده مونږ چې کومه په خوله باندې کوو دا به د زړه نه منو چې واقعي زمونږ زړه مو وایي چې الله هر څه کوي الله یو دی او د ټولې دنیا بادشاه دی او په دې یوه خبره چې الله زمونږ یو دی او زمونږ رب الله دی په دې باندې کلک پاتې شو در مرګه پورې د دنیاوي لالچ د وجې یا څه د وجې مونږ چې دی نو دنیا له ترجیح ورنکو د الله دین او د الله قرآن درسته پرېږدو نو په دې یوه خبره به مونږ ځان کلکو
چې موږ د الله بندګان یو، الله زمونږ رب دی. نو که الله زما دپاره هر قسمه حالات راولي زه په هغې خوشحاله یم، زه د هغه بندې یم، زما په اختیار کې هېڅ هم نشته، زه هېڅ هم نشم کولی. او د انسان په خپل ځان کې اختیار نه وي نو د نورو کارونو کې به دی څوک. دا خو اسباب دي موږ او تاسو د سترګو روان دي لیدل دي. انسان بیمار شي نو بیماری چا راوسته؟ همدغه الله راوسته که. نو که دغه ټایم کې ته وایې چې الله راوسته او الله به مې ښه کوي او غواړم به د الله نه اسباب به استعمالوم، د ډاکټر له به ځم دوایي به استعمالوم، خو غواړم به د الله نه الله به مې ښه کوي، نو دې ته ایمان وایي. خو که چېرې ته وایې چې نه پلانکي شي بیمار کړم او پلانکي ډاکټر به مې ښه کوي، نو دا عقیده غلطه ده. ستا ایمان او عقیده به دې بلکل په براه راست په الله وي. د اسبابو دننه دننه چې دا خو یو طبیب دی او یو ډاکټر دی، د مال یو مشوره راکړله چې دا دوایي استعمال که شفا به الله درکړي، دې ته ایمان ویلی شي. نو الله وایي چې که چېرې تاسو دا ووایئ چې ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چې تاسو وایئ چې رب زمونږ الله دی او بیا په دې خپله خبره کلک پاتې شئ، نو دا صرف خبره مې دا کوله چې دا صرف په خولې وینا نه بلکې په هر حالت کې هم په دغه یو خبره کلک پاتې کېدل دي. که هغه خوشحالي وي نو په هغې کې هم دا نه چې دا زما وجه ده، دا ما سره پیسې وي، دا زما اولادو، دا زما قام قبیله وه، نو دا زما حق کېدو چې دا ما ته میلو شو. نه، دا الله ستا تقدیر کې لیکلي. او که چېرې مصیبت راغی، آفت راغی، نو دا نه چې دا ستا مطلب چې کو نفع نقصان نشو نو دا ستا خوښه وه، او که نفع وشو ستا د مرضي وه، ستا کار و، ستا خدمت و، او که نقصان وشو نو بس دا الله پاک ځلې دی. نه الله چې څه کوي نو لکه داسې به ووالو باران نه کېده نه کېده، الله پاک پرون هم باران وکړو، نن یې هم وکړو، ښه ډېر یې وکړو، د هغې د وجې د زمیندارو مطلب نقصان هم وشو، جوار خراب شو. اوس په دې حالاتو کې دا نه دي ویل پکار چې بس دا څه شو، دا څه چل وشو، او که ما مثاله ډېره نه ورکړې نو دا چل به نه وشي، او که ما دا نه مې کړی، او بعضې ډېرو بربادو ته وځي چې یاره دا بس خدای پاک ځلیدلی یم، زما جوارې د پلانکي زما په ګاونډ کې نیغ ولاړ دی او زما هغه پراته دي او زمونږ مات شوي دي، نو زه یې لیدلی وم داسې. نه، دا الله نظام دی. نو بس افت چې راځي په ټولو راځي، او اسباب هم الله خولی دي چې نقصان او آفت د الله د طرف نه راځي، نو هغه د هغې وجه دی چې الله خفی، الله د خلکو نه ناراضی. له دې وجې الله رب العزت عذابونه رالیږي، او قسمه قسم عذابونه مونږ تاسو ډېر مو واورېدل او ډېر مو په خپلو سترګو ولیدل. کوشش به د دې کوو چې خپل ځان به سمو. نو که موږ ځان سم کړو نو الله رب العزت به زموږ نه د عذابونه کم کړي، او که ځان نه سمو موږ وایو پلانکې خراب دی او پلانکې خراب دی، او دا ګوتې زما ځان ته نه راتاویږي چې زه خراب یم، زما خپل عمل ټیک نه دی، ما کې بغض شته، ما کې حسد شته، زه حرامې کومه، زه دروغ وایم، زه غلا کومه، زه چې دی نو د مور پلار حق نه ادا کومه، زه د په مشرانو قدر نه کومه، په کشرانو شفقت نه کوم، ما کې ډېر زیات کمی دی. نو هر انسان له پکار دی چې ځان ته ګوته ونیسي چې تا کې دا کمی دی، دا کمی او دا وباسه مې غواړي. نو خبره مې دا کوله چې نقصان راوستلو والا څوک دی؟ الله دی، او نفع راوستلو والا هغه الله دی، خوشحالي راوستلو والا الله دی، او پریشانی او مصیبت راوستلو والا الله دی. نو دا الله قانون داری چې خوشحالي رااله نو شکر وباسه، شکر په دغه شکر وباسه. الله زه د دې قابل نه وم، خو تا زما قسمت کې دا خوشحالي تا لیکلې وه، دې کې زما څه کمال نه و، زه دا نه چې زه ډېر ښه یم او یا ما سره پیسې دي او زه ډېر زیات چې ده نو پوه یم، تجربه کار یم، نه، دا الله ستا قسمت کې لیکلې وه. او که پریشانی او مصیبت راغی نو دا هم ستا په قسمت کې الله لیکلو چې دې کې ستا امتحان واخلي چې زما دا بنده په دې مصیبت په حالت کې دی، اوس څه وایي؟ دی په دې خوشحاله دی، دی په دې خفه دی، دی په شکر وباسي، دی په څه کوي؟ که یا دی دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، چې زموږ په خپل ځان کې اختیار نشته، نو د الله په دې مصیبت په لرې کولو کې به زموږ څه اختیار وي. نو خبره مې دا کوله چې په هر حالت کې
کو هغه د پریشانو حالت وي کو هغه د خوشحالو حالت وي که هغه د نفع حالت وي او که د نقصان حالت وي که هغه خوشحالي راځي او که خفګان راځي نو زمونږ عقیده او ایمان هغه به په اسبابو نه وي بلکې براه راست د الله په ذات به وي چې الله دا وغوښتل نو مال یې نفع او نقصان راکړل زما په دې کې هیڅ کمال نه و الله دا وغوښتل نو زما نقصان یې وکړو زه یې تاواني کړلم ما ډېر محنت کړو خو الله غوښتي نو چې الله فیصله وي نو زه په دې کې څه کولی شم نو خبره مې دا کول الله رب العزت وفرمایل ان الذين قالوا ربنا الله چې کومو خلکو دا ووایي چې رب زمونږ الله دی نو خبره مې دې پورې کوله چې دا رب زمونږ الله دی دا په خولې ډېر اسان دی خو دا خبره زړه ته کوزول دي چې واقعي رب زما الله دی نو زما تقدیر کې چې زما الله څومره رزق لیکلی وي زما یې څه لیکلي وي هغه به ما ته رارسېږي زما کې هېڅ کمال نشته رب زما الله دی که زما یې څنګه خوښه وي زه د هغې الله بنده یم او هغه الله چې تا ووایي چې رب زما الله دی نو هغه الله هر ځای شته هر ځای کې شته ستا په عملونو باندې خبردار هم دی که ته ښه کې او که خراب کې که حلال اخلي که حرام اخلي که دروغ وایي او که رښتیا وایي نو رب زما الله دی نو الله ته هر څه پته ده او الله ته هر څه معلوم دي او بیا په دې خپله خبره کلک پاتې شو صرف دا 2-3 ورځو دپاره نه چې صرف د 2-3 ورځو دپاره 10 ورځو د میاشت دپاره به زه دا ټیک کړمه یو ورځ دپاره به چې زه دا خبره ووامه په زړه به مطمئن کړم چې رب زما الله دی هغه کار به کومه چې پې الله خوشحالېږي او هغه کار نه به ځان ساتم چې پې الله خفه کېږي نو دا صرف د دې یو ورځ 2 ورځو د یو میاشت د یو کال دپاره نه الله وایي ثم استقامو بیا د مرګه پورې په دې خبره خپله خبره باندې کلک پاتې شو د مرګه پورې په دې خپله خبره باندې قایم او دایم پاتې شو چې رب زما الله دی نو که زه غلطه کوم او که ټیک کوم که دروغ وامه که رښتیا وامه که حلال خورم که حرام خورم که هر څه کوم نو رب زما الله دی نو زه د الله بنده یم او الله نه په دې مخ د ځمکه باندې هېڅ هم پټ نشته دغه الله ما رانیولی شي که زه غلطه کوم په دې خبره باندې کلک او دایم در مرګه پورې پاتې کېدل دي نو چې کله در مرګه پورې په دې کلک او دایم پاتې شوې نو الله رستو یو فیصله کوي ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه نو چې کله بیا ته در مرګه پورې په دې خبره کلک پاتې شو چې رب زما الله دی صرف په خولې نه په زړه دې منلی وي چې رب زما الله دی او هغه کار نه دې ځان ساتلی وي چې په کومه ستا رب خفه کېږي نو الله وایي چې کله د مرګ وخت رانږدې شي فرشتې راشي ته به ډېر زیات خفه وي خو الله وایي تتنزل علیهم الملائکه او انسان هغه وخت کې ډېر زیات پریشان وي چې دا دنیا پاتې شو دا چاپېره ګوري دا کور پاتې شو او بنګله پاتې شو ګاډی پاتې شو موټر پاتې شو او ځمکې پاتې شو عزت پاتې شو هر څه پاتې شو خوږه بیبي او اولاد مور او پلار پاتې کېږي ځکه ته پته ولګي چې وخت نږدې شو نو چاپېره ګوري الله ورته وایي فرشتې راشي فرشتې ورته وایي خوا کې وایي الله تخافوا ولا تحزنوا خفه کېږه مه غمجن کېږه هم چې مخکې به څه کېږي دې وروستو پسې خفه کېږه هم چې دا به څه کوي هر څه نه ټینشن نه خلاص یې ولې تا ژوند د اصولو مطابق تېر کړی دی الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زیره والا د مرګ په وخت کې ورکی لا ژوندې وي زیره ول فرشتي وته تا ته د خوشحالي وي تا ته د زیره وي د هغه جنت چې د کم جنت الله وعده کړی و او د هغې صله الله دنیا کې وښوله چې ورکوم به په څه نو چې څوک وایي چې رب زما الله دی او په دې خپله خبره کلک پاتې شو زما محترمو موږ ټول مسلمانان یو دا به زده کوو که چاته پته نه وي د دې به کوشش کوو زده کوو به چې ماله څه کول پکار دي عقیده هم دې ته وایي چې ته د الله ذات ومنې فرشتې منې قیامت منې هغه ټول موږ منو خو به زموږ په عمل کې به کمزوري وي کوشش به دا کوو چې کومه کار راته پته وي چې دا ټیک دی دا د اصولو مطابق دی دا د شریعت مطابق دی نو هغه کار به کوو او چې کومو کې راته شک هم راځي چې یاره دې کار کې راته فرق ښکاري نو کوشش به د دې کوو چې د علماو نه به تپوس کوو همدغه طرز او طریقې سره به زندګي تېرو
نو الا به زمونږ په زندګۍ کې خوند هم وي مزه به هم وي که چېرې موږ د زړه د مطابق د خواهش مطابق ژوند او زندګي تیرو نو چونکې دنیاوي اسباب دي مخامخ زمونږ د سترګو مخو ته به لږه پیدا ښکاري هغه به عارضي عزت به وي هغه همیشه نه وي لږ وخت دپاره وي او موږ تاسو لیدلي دي ډېر مالداران هغه الله پاک چې د نو ښکته راوستي دي عارضي عزت لکه د فرعون ته والو نو دنیاوي عارضي عزت قوم فوج سلطنت هر څه د هغه سره د ماله سره د خپل سلطنت الله پاک چې د نو غرق کو نو دنیاوي عزت کې په دنیاوي سيزونو کې به عزت نه ګړو باغې کې به کامیابی نه ګړو کامیابی به زمونږ او ستاسو ته د برای راست د الله په حکم کې ښکاري چې ژوند به داسې تېرومه چې دنیا کې مرا پسې خلک خو وي ځکه چې سم کار کوي نو دنیا کې به هم در پسې خلک وایي چې را پلان کې ښه دی او سم دی او سم کارونه کوي او چې غلطه کوي نو نقصان خو دې خپل دی خو نور عوام به هم در پسې بیا لګي چې دا دې څه کوي ولې به غلطو سر دی نو خبره بیداره ټیم کم دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون د دې آیت مقصد هم دغه دی چې عقیده سما کا نه په نقصان د الله په لاس کې دي چې الله راوستي دي د خلینا معمولی خبرم نو مو باسه چې دا ولې داسې وشو بس الله غوښتي ولو چې الله غوښتل د الله په کارونو کې څوک خبرې کولی شي کو نه پکې کو نقصان کېږي دې کې ستا کمال نه دا برای راز د الله د طرف نو او چې کله تا وایي چې زه د الله بنده یم او الله رب العزت زه پیدا کړی یم الله چې څه غواړي د هغې منشا مطابق به زندګي تېرومه نو دا ژوند او زندګي بدلون دا د یو ګنټې د یو ورځې او د میاشتې دپاره نه د ژوند در مرګه پورې ځان سره یو فیصله وکړه یو عزم یو اراده وکړه چې هغه قدم به اخلم لومبی به لږ سوچ کومه چې ته به غلطه لار نه شمه دنیا کې موږ تاسو ته اوسوک دا ووایي پلانکۍ لاره باندې دلته کې ډاکوان ناست دي نو ځکه چونکې د سترګو نظر مخامخ ښکاري چې نو لوټکۍ به مې نو موږ لار بدله کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې څومره شفیق دی الله رب العزت امت پیدا کړی دی خو بیا پې مهربان دی ته وایي داسې مه کوه کوکې نقصان دی موږ ولې بیا د اوړه خواهش پسې دنیوي اسبابو پسې روان یو نو ژوند هغه دی چې د الله د قانون مطابق تیر شي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين